د ابوبکر چې چاته د اسمان نه سلامونه راځي داغه نه لوی چرته څوک یا به پیدا شي. اوس د دې عقل ته ګوره، پیغمبر ورته وایي چې تا ولې زما په دې نبوت منلو کې څه چیړو نه کړو؟ هغه ورته ویل چې جی چیړ مې ځکه او نه کړو چې تا ما سره ورکوټی لوی شوی په یو کلی کې مکه معظمه ډیر وړوکی غوندې ښار دی، نو په یو ښار کې سره لوی شوي یو، نو تا په دې 40 کاله کې د بچپن نواله تر ننه پورې په اسې خبره کې چرته دروغ نه دی ویلي، نو دا اوس خو د دین خبره وه، دې کې به څنګه دروغ ویل؟ دې عقل ته اوس ګوره چې ما ستا ټول ژوند مطالعه کړی دی او ما سره دې ټوله زندگی تیره ده، نو په اسې خبرو کې دې چرې دروغ نه دی ویلي، نو ته په باب د دین کې څنګه دروغ وی؟ سردار کونین ورته وفرمایل چې انت صدیق، ابو بکر تا د نن نه لقب چې دی صدیق شو. صدیق دا معنا چې د پیغمبر په ړومبی وینا باندې تا ایمان راوړ، او په اسلام کې اول سړی دی په سړو کې چې هغه ابو بکر صدیق دی چې دا اول ایمان راوړی. عزیزانو دای د ژوند عالم مال حال ټول قربان کړ، ټول 40,000 روپے ور سره پاتې چې حکم وشو چې مکه پرېږدئ مدینې ته لاړ شي. مدینې ته چې لاړ په هغه 40,000 روپے هم د بیت المال د پاره ځمکه واغسته چې د دې ځمکې که څه حاصلات راتله نو هغه به په عامة المسلمین باندې خرج کیږي، ذات لنا د بیت المال په نوم یې واغست. نو د داسې شو چې اغوستې جامې هم نه وي. یو ورځ د ببرې شړی لنګ والی، لنګ یې والی دی، نو غوستن او تار نشته چې هغه سوري په هغه لنګ کې پې وګنډي. نو د کیکر ازغي که تاسو لیدلي هغه ډېر اوږده اوږده، نو په هغه لنګ کې چې کوم سوري و نو هغه د کیکر ازغی پکې داسې پیلی او په هغې هغه سوري ټپ کړي. په دې کې چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام راغی، چې جبرائیل راغی چې ګوري رسول الله ورته، نو جبرائیل هم هغه سي د ببرې شړی لنګ والی، چې لنګ یې والی دی. نو پیغمبر ته تپوس وکړو چې دا لنګ دی څنګه نن والی دی؟ نو جبرائیل امین ورته ووی چې یا رسول الله نن د ابو بکر لنګ دا الله دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړی چې تاسو هم داسې لنګونه ووایئ. عزیزانو د عقل عالم ګوره او بیا د عمل عالم ګوره. بیا دغه ابو بکر چې څه وخت کې امیر شو، د ښار نه بار یو بوډۍ ښځه اوسېده. ښځه بوډۍ اوسېده، نو حضرت عمر بتلو سار وختي او هغه بوډۍ له به کوټه جارو کړه او داغه منګوټه به واغستو، چینه ته بلاړو به ولا راوړي او قجوري او ستوان دا به ورته کېخو د به تلاړ.
عمر فاروق فرمایي چې زه یو ورځ چې په خپل ټیم لاړم، خپل ټیم نه لږ مخکې لاړم، وختي لاړم. چې وختي لاړم چې ګورم مانا سیوا یو بل سړی لګیا دی، هغه بوډای له کوټه جارو کوي. نو زه ودرېدم چې دا څوک دی؟ چې منګوټی راواغستو او بو پسې روان شو، نو چې په مخ راغی چې ګورم فیضا هو صدیق، نو هغه ابوبکر صدیق. حضرت عمر وایي چې د تهجد د ټیم نه بم مخکې ما نه مخکې ابوبکر صدیق تلو، دی بوډای ته به کوټه جارو کول. عزیزانو عقل چې کوم قومونو کې وي او فهم په کوم خلقو کې وي، داغي د دولت هم دا عالمي او داغي د عمل هم دا عالمي. د پیغمبر د وفات نه وروسته دا ابوبکر صدیق چې څه وخت کې امیر شو، نو سحر دنه بیعت شو چې ته د ټول عرب دنیا امیر شو او د پیغمبر جانشین بتای. مازیګری صادر پوگا چولی دی او بازار تروان. عمر فاروق په مخه ول راغی چې اینا چرتا و زما دا صادر خرصومه بازار کې چې لګ بال بچله په سوړ راوړم او بیا د نور خدمت کې مشغول شم. سار ته بیعت شوه ده، بیعت معنا پیژنې حلف وفاداری چې په پاکستان کې ورته وایي. حلف وفاداری ستاده وزیران چې حلف وفاداری علی نو درې میاشتې مخکې نه ورته فرنش کیږي د بنگلو. هغه ورځ د پی ډبلیو ډی او سړی راته وایي پناه په خدای ده، ټوله پی ډبلیو ډی د وزیرانو نه اوزګاریږي. الاداراتا گلیزرو لگاواو، الاداراتا فریجونو لگاواو، الاداراتا راډونو لگاواو، الاداراتا پیپونو لگاواو، الاداراتا قالین. ته خدای په عظیم قهر ټوله محکمې دوی سره اخته. نو مالی ټیک دا کړ، مونږ به د چا نه سګي لکو چې محکمه د وزیرانو په خدمت کې اخته دي، نو هغه محکمه به د قوم سره خدمت وکړي. اولن داسې تیر شي. اوس چې باروزي دا کوارټ روډ باندې داسې سیول کوارټرو طرف ته په دې سړک تاو شي. دا سړک لګو ګورئ، نیمه حلال مردار کړی دی او نیمه پرېخه. سیول کوارټرو سره وګورئ، مشینری ولاړه ده، په نیم موړې دي، نیم باندې باجری اچولې ده او نیمه موړې لامدا سي پرتی. یو کانال سړک چې په کوم حکومت کې په یو کال کې جوړيږي، الله تعالی دې په داسې نظام باندې آسمانی عذاب نازل کړي. خدای دې دوی تباہ او برباد کړي. دا غلا او دا حرامیان او دا غلچکی، دا ګڼکپان، دا کارپوریشن چې دا پرونه مات کړو، د دنیا غلا او حرامیان پکې ناس. کارپوریشن د قوم او د ملک د خدمت نامه نه ده. کارپوریشن د غلو د یو بلډینګ نامه ده چې په جی ټی روډ باندې کول هم غلا پکې دننه ناس. بلب غواړي نشتا، که بمبه غواړي نشتا، که پیپ ماشتي لس ورځې به برړېږي. پیپ لس ورځې برار به یو په سړک به اوبه رواني، کله کونسلر پسې منډې واو، کله پیپ فټر پسې منډې واو، هلکه سټ تندر در باندې پرېوتو. جی یونین نشتا، په کارپوریشن کې یونین نشتا. نو د علاقې خلک چندو کې او یونین بازار نوالی آپ کې ولګي، ا برار بند. اتو ورځې
ورځې وشوې، 8 ورځې چې زمونږ په کوڅه کې ګټر بند دی. 8 ورځې وشوې. دریاب ولاړ دی، دریاب د اوبو. که ښځې ځین پرتوګ به وباسي نو هله به پکې تېرېږي، او که سړي ځین نو پرتوګ به وباسي هله به پکې تېرېږي. نو خلک په پردو لارو په کورونو او په دیوالونو راوړي. 8 ورځې وشوې زمونږ مالای کې روډ بند. پرون میں د کارپوریشن چیف افسر ته ټلیفون وکړو چې کارپوریشن خو په ایټم بم ولګېدو، اوس خو ته ناست دی، څنګه چل دی؟ ویلې چې بس دغه سړي درد. بیا مې ورته په کونسلر ټلیفون وکړو، درد. بیا مې ورته د چیف سیکرټري په پرایویټ سیکرټري ټلیفون وکړو. هغه ورته وویل چې دلته چیف سیکرټري ته جرګه راغلې ده او لالازار کالوني کې روډ بند دی. ویل درله درله تر ننه لا نشته، تر ننه. تو لعنت پاغه قوم چې چا دوی له ووټونه ورکړي، لعنت پاغه ملک، لعنت او توکاړي توکي پاغه ملک چې د چا دا نظامی او د چا دا حالت. کارپوریشن دی او کارپوریشن دی او د دې کارپوریشن د میر میټینګونه د چا په کور کې کیږي. میر د چا په کور کې جوړیږي. تو لعنت پاغه کور او پاغه نظام چې د چا د ملک دا کارپوریشن. چواړه غواړه نشته، ویڼه ډکی دي، منت درخواستونه زاره اله جیو بد چې بیا راو باسي د سړک په غاړه ډيري پراته دي، و یو سنډاګاډې نشته. او 3 میاشتې پس بداس په قوم بیا د خلکو پسې ټوکرای کیږي او بیا به کارپوریشن جوړیږي او میټینګونه به د سنگ مرمر په بنگلو کې کیږي او د میر انتخاب وکي. زای خدایم بیخ بنیاد باسا چې هغه د صدام حسین ایټم بم په مونږ راو غورځي نو ډیر بخي، په مونږ راو غورځي په دې حرامي ملک. دا د ملک و او د سړی ځامن و، دا به داسې هر سړی دیاړي پیدا کړي، هر سړی. ابو بکر صدیق خو صادر زکه خرڅولې چې په خپل لاس وړو عالم کورتا نو بیا به د قوم خدمت کو. دوی خزي د دوی خزي د شاملات چې دي هغه خزل چې دوی غلې ونکي هغه امبر سره میخه بساتی پڅ. دا سړی خزا وګوره بوره ده د سور بچی او د زن طلاق بچی. دا خزی چې په 300 روپۍ سر جوړی په صدر کې راشي کنه بغیرت قوم دې ما سره صفایي وکي لغوندي کدا رښتیا د ډم ځامن نه ما سره دې صفایي وکي چې په صدر کې الته ودروم چې په بنزونو کې د چا خزی راځي او په 300 روپۍ یو خزا سر جوړی. مونږ خو په 2 روپۍ سر کالو کړو. البته دا میلوګان لکان چې دي دا د میلو سرونه چې پریخي د دې قیمت بلک زیاتی. د خزو سر په 300 روپۍ جوړي ما سره د صفایو کې کنه. د داسې بے غیرته قوم دا قوم کدا د سړي ځامن وي
دا بنن د امریکای په غیږ کې کېناسته د صدام حسین خلاف. یو صدام حسین دی چې صدر بوش ته پیزوانه چولې ده په پوزه کې په چالي نه پويږي کاغه خپل ګرځي را ګرځي پويږي چې څه چل ور سره کوم. ما وې چې امام ابو حنیفه پروت ته په بغداد کې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پروت ته په بغداد کې امام شافعی پروت ته په بغداد کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په بغداد کې پروت ته پاغه با امریکا بمباری څنګه کوي. بیا لعنت ته پاغه مسلمان قوم نه چې په امام ابو حنیفه په قبر به بمباری کیږي او زبد امریکای مرګره ما لعنت دی نه پاغه قوم. بیا د پیرانی پیر صاحب په قبر به د امریکای بمونه راغورځيږي او زبد امریکای سره وګه پوګه مرګره ما. دا زمون ملک دی او دا زمون وطن دی. نن نواز شریف د اسلام په نوم په دې ملک کې ووټ ګټلې دی. اسلامی جمهوری اتحاد نومې پیښه د تپکار نه دي چې پیر په گاړه بیان ورکو چې زبد شریعت مخالفت کوم. چې د شریعت مخالفت سو کوي اسړه فورن نیول پکار دي کنه دي. بیا ستا وزیر اعلی جام صادق د سند په اخبار کې بیان ورکړی چې شپږو بجو نه وروسته زه بېهوش یم د شرابو نشه کې ماله نږدې مه راځئ. په ځان په خپله ګواهي وکړه که نه. تاسو چې پرون په ډرایورانو شریعت اډیننس نافذ کړی دا وزیر اعلی د پنجاب سبلا دی د سند راونیسئ او په دوره یې ووهه که نه. اول خو شریعت په خپل وزیر جاری کا. ډرایور درته مورمړې پلان مړې ښکارېدو نه 1,70,000 به ورکوي او پلانې به ورکوي هغې له تالي سټ او یو 2-3 سپي هم پیدا کړي په ټي وي باندې د هغې باسونه کول. بیا شریعت چې راځي اول به په سنډاګانو جاری کوم. د چا ښځې چې امبر سری میخي اول به دوی زوړندوم. دا شوقی دمان باول زوړندوم. د بډابېرې بیس کې چې هغه شپه کم کار شوی دی د لاهور او د پنډۍ ډمې پکې ګډېدې اول به دوی زوړندول غواړي. دا کم سن شروع شو؟ د دې کال په ړومبۍ شپه په پنجاب کې شراب شاټ شوي وو چې نوی کال شروع شو دومره شراب ستا په اسلام المؤمنین اسلام آباد کې سکلی شوي وو چې بازار کې شراب نه ملاوي. دا خبره مولا په اسمبلی کې وکړه دوی نه په اخبار کې راوسته او نه په ټي وي. نو بی بی سی د لندن نه پې وویلې. تاسو پوه شوئ؟ نو خدای بم نور که خیری خرابی پریګدیم نه. دا اسمان اراده تاسو ته خې نه دي خې نه دي درته. د باطلو مرګري پاتې شوي یې او د باطل مرګرتیا کوئ ښه ورځ به نه ګورئ. هر شي له به جاړئ هر شي فلحال جاړئ نه. اول خدای بغیرت نظام ته وګوره. د انګریز په زمانہ کې د جمعات د بمبې بل انګریز معاف کړو. دا ریکارډ وګورئ تاسو. انګریزانو قانونو چې جمعات لا چې کومه بمبتلی وي داغې نه به بل نه علی. هغه خبره تر اوسه را روانه ده د جمعات د بمبې بل نشته دا معاف کړی انګریزو. 43 کاله کې کدوی کې ایمان وې ایمان په کاردانو چې د جمعات د بجلی بل معاف کړي
نه جمعات لمون خیرات غواړو چړک نو خبره دا پوس پرې کړو دا رورا کوټه کې یو سړی ناستو چې څوک به درنه ورغه غړپ پوزه به تی پرې هغه به داسې پوزه نیولې ورو بوته ابل ورتل چې خان دی لګیا دی خوشحال روان نو بل به ورنه وته غړپ هغه نه بیا بل ورنه غړپ سل کسونه پوزه پرې کړو یو بل ته حل نه وي خیال دراغه دا یو بل ته نه وي چې دنه مذهب یې غوي چې زما غوسه ده چې دې ټولو نه غوسي نو زویم چې په مونږ خدا حال پکار دا دی زما د جماعت سی ډي والا دا د کارپوریشن منسټران د دې دفتر ته دا ډېری سبا سار وختي چې پرتای چې لعنت ستا په کارپوریشن او ستا د کارپوریشن په عمله باندې کم ځای چې وکنیا مردار پری بجلو والا کزه وکنی مرداری پری دی که ټلیفون والا وکنی مرداری پری دی که سوی گیس والا وکنی مرداری پری دی که کمیټای والا وکنی مرداری پری دی و د خدای په قهر واو وای فن نشتا د چا مور فند خو به دې ملک ته ټینګ شي فند به کم ځای نه راشي فند خو ټول دیوالو پیپل ورس پروګرام کې ورشه د خلکو نستای غوسه اوس دې نظام کې ورشه د خلکو نستای غوسیږي لګیا فند کم ځای نه راشي دا سارم ملکونه خو نه دي چې پکې د تیلو کوی دی او تیل بخرسو فند برازي فندونه هټل دوی کراچي دوی وي اول دې ته خیال وکړه چې یو ټیکا چې ټیکادار ته ملاوي یو ټیکا د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې دوی د پارا 100% ټیکس دی د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې نو نیمه پیسې د ټیکې خدا ورسیر نه تر چیفه پورې تقسیم شي پانی می کې نیمه بټه کډار نو روپای دا روپای کاتانی دوی بیا یاوړي اتانه پاتې شو اتانه کې او سلورانه بټه کډارم غټل غواړي په سلورانه به تعالی کار څه کوي دا د ملک حال اوس دعا کوي چې خدای پاک امریکا تباہ کړي مونږ تباہ د امریکای د لاسه مونږ غرق د امریکای د لاسه خدای دې امریکا سره د مرګرو تباہ کړي او عرب د جناب محمد رسول الله قوم دے صدام حسین یو مرد آهن خدای پیدا کړی دی د امریکای د پاره یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله د کافر بیڑا تباہ کې خدای مسلمان ورته ټیټسترګه مکه یا الله هغه عذاب په امریکا راولې کم عذابونه دي چې پتیر شو قومونو راوستي خدایا د مسلمان قوم د امام صاحب د قبر او د شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر خدایا د دې قابل ندي چې د امریکای بمونه پیروریږي یا الله دا پیرانی پیر صاحب دا پاک ژوند په خاطر د امام ابو حنیفه دا پاک ژوند په خاطر خدای امریکا په خپل کور کې تباہ او برباد کړي چې الله پاک څو وخت کې د انسان د پیدایش اراده وکړه نو ملائکو داغه خلاف کو الله تعالی ته فرمایل چې ته پزمکه باندې بنی آدم ما پیدا کوا زکه چې غیب په دې ازمکه باندې فساد کوي د یو بل وینه په پناه حق توي
یا الله ستا د عبادت او د تسبیح وغیرہ د پاره مونږه کافی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك. دې مقام باندې دا سوال وارد ده چې دا خبره د الله او د ملائکو منځ کې څو وخت کې دي، نو دغه وخت کې آدم علیه السلام موجود نه و. نو د سړی په غیر موجودګۍ کې څوک چې د چا بد وای نو دې ته غیبت ویلې شي. نو ملائکو د آدم علیہ السلام په غیر موجودګۍ کې د بنی آدم غیبت ولې وکړه، حالانکه ملائک چې دي دا معصوم مخلوق دی، دا د ګناه نه پاک مخلوق دی، او غیبت چې دی دا ډېر عظیمه ګناه ده. نو ملائکو دا ګناه ولې وکړه؟ دا یو سوال. عزیزانو، دا حضرت عبدالعزیز الدباغ رحمت اللہ علیہ دا سوال قائم کرے دے او بیا داغے جواب کرے. هغه وی چې دا غیبت نو، دا یو رائے و د ملائکو چې یا الله مونږ تا سره برای راست تعلق دی، ستا انوار او تجلیات ار وخت ګورو، نو مونږ نه تصورم د یو غلطۍ نشي کېدی. بنی آدم چې ته پیدا کې نو ستا او داغي په منځ کې به حجاب وي، نو هغوی به تا ګوري نه، نو چې تا نه ګوري نو بیا به په هیڅ ګناه باندې صرفه نه کوي، قتل بم کوي او زنا بم کوي او غلا بم کوي او دا بم. الله پاک ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم په هغه سيزونو باندې چې په هغه تاسو نه پوهیږئ. تاسو چې ما ګورئ او غلطي نه کوئ نو دا دومره لوی کمال نه دی. په دې بنی آدمو کې به داسې مخلوق وي چې ما به نه ګوري او غلطي به نه کوي. کمال دا دی چې ما نه ګوري او غلطي نه کوي، دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطي نه کوي. تاسو خیال راغی؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا په حقیقت کې غیبت نو، دا یو حکایت ہو چې یا الله سنا چې هغه خلق تا نه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي. دیو جنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس لیکي چې په بنی آدمو کې وګورئ، یو لک سلیری زرا پیغمبران علیہم الصلاۃ والسلام الله د هر قوم پیغمبر د هغه قوم د جنس نه پیدا کړي.
او دا هغه قوم نه پیدا کړي. بیا دا هغه پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړي دي، قوم د پاره څه کړي دي، او د الله د مرضا او داغه د رضا د پاره څه کړي. اسی بطور نمونه ذکریا علیہ السلام قوم نا منډ کړي او قوم ورپسې و چې راویني سي او مړی کړي. د چې منډ کې نو دی ونه نه پناه وغوښته او ونه ته وی چې مال پناه راکنو او ونه داسې شق شو او دې پکې ورننه وته ونه بیا یو ځای شو. د قوم څه چلو کو چې د ونی په دی منځ اره کې خو چاره کوي منځ کې چې دونی مشي. الله پاک په دی ونه کې وې ذکریا علی السلام ته چې تا پناه د ونه نه وغوښته، پکار داو چې مان دې پناه غوښته، تا ونه نه پناه وغوښته، اوس بغږ نه کې کدی غږ کو دوی به د حرکای ته په منځ دوشي، کدی غږ کو نو د پیغمبرای د لیست نه بد نامه و باسه. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام غږ نه کو، اره په وراله په دې خېټه او ونه سره اره کو دو نیمه کو. تاسو خیال را چې تا ته پکار دانو چې تا ونه ته ویلې چې مال پناه را زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړي. ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر، زلیخی په جیل کې اچولې دی او د خوبونو په تعبیر ډېر خپېده. یو سړی خوب لیدل او د ته وې د ورته وې چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاہ په ډیوټای کې به ولګې. آرډر ورپسې راغی چې ته رها شوې د جیل نه او د بادشاہ ډیوټای کې به لګې. یوسف علیہ السلام ورته وې دی الګ تا چې د بادشاہ ډیوټای ته ورشي نو لګ زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو الګ په جیل کې پروت دی کمام د جیل نه وبس. الله ته دا خبرم خوښه نشوه. یوسف علیہ السلام ته وی چې زما په موجودګۍ کې تا دا قیدی په خله بادشاہ ته شپارس ولې وکړو. نو بادشاہ آرډر وکړو چې دا الګ چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کاله نور قید شو. 12 کاله قید. نو عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړي او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې کوي. حسنات الابرار سیئات المقربین، کم شی چې زمون په حق کې نیکی ده آدم مقربین په حق کې ګناه ده. مونږ چا د پاره شپارس کو چې لکه د دې غریب سړی دا کار دی ولایو کنو دا مونږ د پاره نیکی ده په دې مونږ له اجر به ملاويږي. لیکن که پیغمبر چاته وي چې د پاره دا کارو کا دا داغي په حق کې ګناه ده ځکه چې داغه برای راس رابطه د خدای سره ده او برای راس تعلق چې ده هغه د خدای سره. نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل
خپل زعم کې دا غیبت کون کی نو د دې خپل خیال داو چې ګورانی کی به جوړ هغه خلق کوي چې د چا برای راس خدای سره رابطه او برای راس خدای ګوري او هغه سره تعلق. بل یو سوال دی چې آدم علیہ السلام ته چې حکم د ملائکو شوه او چې سجده ورته وکړي دا حکم صرف د زمکه ملائکو ته او کدا اسمانونو ملائکو ته نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د زمکه ملائکو ته زکه چې د خلیفہ پس مکه خدای پاک جوړ کړو د خلیفہ د اسمانونو نو خلیفہ د زمکیو لہذا کم ملک چې پس مکه اوسیدون هغه ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه زمکه کې د ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استاد د شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړي شپږ لکه کاله په دې زمکه دسه زینو پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولا ګول نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ ټول ملائک په سجده پرې دی ولاړ پاتې شو دو نکړه چې وې نکړه الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک ما چې تا ته حکم کو چې ته سجده وکړو ته ولې ونکړه ولې نو دی ورته وایي چې قال انا ز خیر منه زد دی آدم نه بهتره خلقتنی من نار وخلقته من طین زد اور نه پیدا یم چې یو پاک شه دی او د خټه نه پیدا دی زد ته سجده ولیو انا دا انا ټکه وي انا ټکه دومره خطرناک دی چې د سړی دین او دنیا دواړه رسوا کی نور کپت سے پوئے گئی کنه پوئے گئی خودم را با پوئے گئی چې پدری سلویخ کاله د پاکستان کې هر حکومت چراغله ده نو هغه انا ټکه ویلې چې زبداو کو نو یو حکومت په سړی توپ د دې پاکستان نه کوشوه نه دی یو ټول خدای داسې ذلیل کړی دي او داسې رسوا کړی دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته خودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانه دا موجوده حکومت دویم مونږ بداو ایو پکې تقریر کولو چې رنگونه مخړ دي زو تاسو ته سور ټه پر پشان شروع کو نو انجام ګورئ نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مده ویلي
نن هغه خلق ورپسې کنځلې کوي. داغه وجه څه ده چې دی حکومت انا ټکه کړي دي چې زبداو نو انا ټکه شیطان کړو. الله ورته وی چې فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. تا انا ولي وي انا خو صرف د خدای شان دی او دا غزاد ته او دا غ طاقت ته چې هغه وی چې انا یا الکبریاء ردائی. الله وی کبریایت زما صدر ده. بلم څوک شته چې زما په مخ کې غرور وکي تکبر وکي ځان ته وی چې زم څه شی ما بل څوک شته لا بل څوک شته. کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړي ځنې ملائکې ودرولې دي او هغه ته ویلي دي چې تاسو وایي چې لا په دې لام باندې د احمد راکا گئی لا نو چې د کروڑونو کال اوسو چې هغه ملائکې پیدا دي او په دې لام د احمد راخکلې ده لا دا به د قیامت تر ورځې پورې دا لا مد راکاږي. نو د قیامت پورس چې الله عدل شروع کی نو ملائکې به ورته مخامخ راشي وای بچي الا الله لا معنا اچ نشتا سشتا اس نو قیامت کې ورته چې الا الله مگر کشتا نو دغه ذات ته. په علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ په وجود قائل نه دي او هیڅ نشته. تاسو مونږم هیڅ ولی او کم شی به چې سبا عدم کیږي نو هغه نن تصور د عدم جایز دی. یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو کته نن وای چې نشته نو دا جایز دی. نو کل من علیها فان دا یو قانون دی. کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ دا به فناش باقی بچي ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نور څه په فنا. اوس مونږ زمونږ مور پلار وګور او زدا تصور کوم چې زما مور چرته پیدا م نه و زما پلار چرته پیدا م نه نو مو نشان اذا وجد فتلاشا. ایو بزرگ وی کنا وی ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا. ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا. بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سحر سباد بلبل چغیگی. طرف یاد یادی بابا کڑا چہغس شو ورطا نگاہ کڑا. بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سحر سباد بلبل چغیگی. بلی او بزرگ وی غنی خدایا حقا خکلی یاران سشو د مجلس میں ہم نشین محبان سشو.
چې صحت به په زما د خو خاطر شه په جړا لاړ توتیان بلبلان سشو کل اشیابا حق تعالی و ترجو کا د کاتب په بیاس کې نقش بیان سشو د بسمل ستار غل د غم جاړي علاج غواړي سکندری طبيبان سشو لا نو مو نشانه هغه خلق لار چې لار به په خخ کارې دا اوس د بټیر بچی پاتې شي اوس خدار سړی مخته چې ګوره الټای بدل هغه خولي خلق هغه خسته خلق چې پلار بروانو لار به په درنخ کارې دا اوس چې پلار خلق رواني ته وای چې چرته د خربه چي روان نه روانه د سړی توپ ده نه خبرې د سړی توپ دي نه شان شوکت د سړی توپ ده بوته چې ګوره ته وای چرته د قچر نه پیدا خلق لار آئنده نسلونه ګوره مور او پلار یو رنگي بچی چې ته پیدا شي ته وای چې خدای خبر چرته د کارغه نه پیدا دا مردار پکې د کمی قالب کې را قوت نو عزیزانو عرض میں داو چې خلق لار فناش اوس هغه ګندا هغه پاتې دي تاسو وګورئ اوس خواص د ملک وګورئ عوام د ملک وګورئ نن په پاکستان کې مظاهری کیږي چې بابری مسجد چې د هندوان پکې مندر جوړي نو مونږ چغه وو چې هاي هاي بابری مسجد هاي هاي بابری هندوان پکې مندر جوړي ته د بابری مسجد د 300 کالو جمعات غم یوړي ورشه په کعبه کې د څوک ناشتي اغاز مکه د حجاز چې پیغمبر عام اعلان کړو چې يهود او نصارا به د حجاز پس مکه نه پرې دی عام اعلان کړو چې او با سي يهود او نصارا د جزيره د عربنا نن د عرب په سرزمین باندې 3 لک فوج د امریکای پروت دی او بیا فوج چې ور سره بربندي جنکای دي که یقینم ناراضي راشي چې فوټو یې درته وخه سړی وردی اغوسته دا او جنې جانګه اغوسته ده جانګه او نور ټوله بربنده ده او هډ کانسټیبل ده کلاشنکوف یا چولې ده او بربنده ده حجاز پزماکه ولاړه نن تمام دنیا د امریکای سپورټ کوي زکه چې زمونږ ماما ده تمام دنیا نن تمام دنیا کې د مسلمان ملک د صفای هستی نه میټاول دا د امریکای میشن دی او دا د امریکای پروګرام دا لوړو کې غونډه بلاک چې کوم د مسلمان ملکونو دی دا د منځ نه وستوړ یو جایزه خبره ده دا د بابری مسجد لپاره جلسې او جلوسونه سیاسي لیډرانو اعلان کړل چې جلسې وکړي بابری مسجد ورانه جلسې وکړي بیت المقدس قبله اول و د مسلمانانو قبله اول هغه بیت المقدس نن د يهودو په قبضه کې دی یو یاسر عرفات
او د شام مسلمانان دي چې يهودي په ټوپک ولي او د شام الکان ور سره په مچوغ نه باندې مقابله کوي.